زما نوم دی معراج الحق او زه راغلی یم دا پردیر واړی نه. دا ماشوم مونږ راوستی و دې ګردې فلټریشن نه کوو. الحمدلله مونږ یو پیر دا دم له راوستی او الحمدلله هغې سره فلټریشن شروع شوی او ډاکټر صاحب ما پرون ټیسټ لولو چې ډاکټر صاحب ورته وایي چې جال یې پوره راوچه شوی معمولي شان لږ ځګې پاتې الحمدلله چې هغه هم فلټریشن به انشاءالله شروع کړي او ډاکټرۍ پیدا تقریبا مونږ د 52-53 هزار روپو به یو شربت اخیست هغې اوس پیدا هم ونه کړه الله د رب نه دا وه او الحمدلله د دې سره ختم. څه پیغام ورکړي نور داسې مریضان؟ زما دا پیغام دی چې څونه د ګردو بیماران وي یا چا ګردو فلټریشن نه کوي هغه دی الحمدلله مفتي مولانا ایاز الله صاحب سره دی رابطه وکړي چې هغې سره دی دغه وکړي. کوم مخامخ ما سره مریض ولاړ دی دا مو بلې پیرې په 3 کسه باندې راوړی و په 3 کسه باندې و نن مو بیل راوستلی دی 15 ورځې مخکې ښه پوره مکمل شفا ډېره شوې دی و لږ څه هغه پاتې دی نور څه دا مو شي نور بیا له پخه کې دې غړي و ملې بیخي کار نه کول داسې په هغه راوړی و په کاټ مې راوړی و نه خوشې خبات کړي زه د هغه دی 15 ورځې وشوې چې زه راغلی یم هغې نه مخکې علاج دارو کړو بلډ پریشر مې زیات شوی پالج ما نه ټیک کړو او بس زړه به مې کار نه کوم الحمدلله بس یو بوتل اوبه دم کړي او کاري صاحب مکس کړي دي او زړه مې بیخي ښه شوی نن چې راغلی یم ته یو ځل بیا راشم خدای پاک بیا راوسم انشاءالله چې زه جوړ یم. زما ټول مسلمانانو ته خواست چې هم دلته ځان نه رسوي او په کاري صاحب خپل ځان دم کړي. ما دا وراره دی د ګردې پیل دی جی دنیا په ډاکټرانو مو ګرځو په دمونو مو ماشاءالله د اوس تور زیړې زیړ زیړو هغه ته الله ښه کو اوس د خپو د ټوخي لږ مسله ده نور ماشاءالله الله ښه کو. تور زیړی و او جی زیړ زیړ و دا د ګردو بیمار دی دې سره راغلی و جی هغه د یاره جی دا تقریبا داسې 8-9 میاشتو نه و علاجونه به م کول او جی څه پیدا به هغې سره کېده؟ نه جی دلته راغلی دلته رالو الله ډېره پیدا راکړه او جی او ټول ته دا دغه دی چې دلته دې راشي او ماشاءالله ډېر خلک ورسره ښه شو. او ما څنګه یو کال کې د ګردې کې خوږ وو او ما نه څنګه نن 15مه ورځ ده څنګه کوڼې مو غورځېده او ګردې خوږند مو ورک شو او زه نن بیا ورڅخه راغلی یم څنګه خوشحاله یې؟ انشاءالله او غړي مو خوږېدو ګرده مو خوږېده ملیا مو خوږېده او دا د مسلمان ګزار دی ملیا مو نه خوږېږي غړي مو نه خوږېږي او زه لمانځه ته دا چې ټیټې ده اوس دا پښه څنګه سره متوان لمانځه ته څه پیغام ورکړي نورو خلکو ته؟ بس دا پیغام ده چې چا ګردې کې خوږ وي دغه وي څوک دی انشاءالله درو خدای کوي ما ډېر درو وکړو انشاءالله چې دې سره ښه کېږي سړی. جی زه راغلی یم کوهاټ نه او مور مې د ملیې کې درد کېدو معدې کې زخم و اوس ډېره ښه شوې ده دویم ځل نه راغلي و درېیم ځل ورسو دام ته ډېر کار یې شوی ده مخکې یې مونځ نه شو کولی دا ملې مورۍ ناستې وي ملې نه ګرځېدی نه شوه اوس جي مونځ هم کوي په ولاړه او ښه شوې ده ډېر فرق یې راغلی او معدې کې زخم و هغې نه اوس ښه شوې ده معده بي جي سے زیاده ریزې کې بي 10-11 ګولۍ بیا اچولې اوس جي یوه هفته شوه سره یې ګولۍ یوه نه ده اچولې ډېره ګزاره شوې جي بلکل یاره چې څوک هم بیماران وي ځینې ډاکټر ته دې مه ورځي او ځای ته دې ورځي مولوي صاحب ته